پښتو دې وګټه؟ پښتو مې نه ده ګټلې، خو بس ژوند یو بېل و، زندګي یوه بېله. هغه پکچر چې مې اوس هم سترګو ته مخته راسي نو زړه مو پرېسي چې ولې موږ خپل بچي لرو او تاسو سوچ کوئ دا د قیامت نښې دي چې یو پلار راسي او د خپل 5 کالو بچي تر مخ د هغه مور قتل کړي. نو دې ته دوی المیه دا ده، دې ته دوی د پښتو او د غیرت نه امر کوي. آیا یو ډیر بوګنونکی او یو ډیر دردونکی یو انځور په سوشل میډیا باندې شایع شو چې یو ماشوم مور ته ناست او جاړي د هغه مور قتل شوې ده. د سوات سیمې د منګورې بڼ په دغه ډک بازار کې په نوم پښتون راپاسي چې کم د دغه دی ماشوم پلار دی او خپل کوروالا د بې دردۍ سره وژني. دغه دی انځور باندې خلک ډیر زیات خفه شو چې دغه دی کس خپل کورودانې قتل کړه او په هغې کې بیا د سواتو پولیسو په ډېرو لږو لحظو کې او په کم وخت کې هغه ملزم ویپن آف افنس سره اریسټ شو. ډېر محترم د سوات پولیس سرلښکر سپاه سالار ډېر قابل قدر از خو دیدي سره د دیدي په د ډسټرکټ کې زموږ خپرونې کېږي خو د ډومبۍ خپرونه د دیدي سرې ده. د دیدي داسې ډېر زیات انټریس کیسز راغلي دي. د دي شفیع الله صاحب په نګرانۍ کې هغه ډېر په لږو لحظو کې پای ته رسېدلي دي. نو دا ټول کریډټ د دوی دی. سره ډېره زیاته مننه. یو ډېر دردونکی بوګنونکی یو انځور په سوشل میډیا شایع شو. یقینا چې تاسو ته مې درد رسولی ایز ا ډسټرکټ پولیس افیسر سوات او دغه دا وقوعه مخې ته راله او تاسو په دې باندې فیل فور ایکشن او دغه ملزم ویپن آف افنس سره اریسټ شو. نو ډومبۍ خو تاسو ته ستاسو ټیم ته خراج تحسین پیش کوو او دغه دا وقوعه سوه. خوشحاله اوسئ. نواز خان ډېره مهرباني، ډېره مننه، تاسو موږ ته عزت راکړی. ډېره انتهایي افسوسناکه واقعه وه. هغه پکچر چې مې اوس هم سترګو ته مخته راسي نو زړه مو پرېسي چې ولې موږ خپل بچي لرو او تاسو سوچ کوئ دا د قیامت نښې دي چې یو پلار راسي او د خپل 5 کالو بچي تر مخ د هغه مور قتل کړي. نو دې ته دوی المیه دا ده، دې ته دوی د پښتو او د غیرت نه امر کوي. آیا دا پښتو ده؟ دا غیرت دی؟ دومره کبیح فعل، دومره غټه ګناه کبیره، ټول انسانیت دې قتل کړی، مور دې قتل کړه، بچي تر مخ دې قتل کړه او ته خاوند هم یې او ته پلار هم یې. دا المیه ده. په 2014 کې د دوی واده شوی و د نایلې او د اختر علي. بیا 2019 د دوی چې کومه ګھریلو ناچاکي زیاته شوه او مس انډرسټینډینګ یې ډېره حد ته ورسېدله نو دوی علیحدګي اختیار کړه. نایله خپل پلار کره لاړه او هلته یې د خله کیس دایر کړی په عدالت. هغه کیس اوس پورې چلی دی او د هغې نایلې ته تاسو ګورئ چې د ده یو لوری وه دنه دغه اختر نه ایو یې دا بچی و. هغوی د پرورش دپاره، هغوی د مستقبل دپاره دا چې کومه مقتوله نایله ده دا به تله او دی به په پردیو کورو سې مزدورۍ کولې او هغې د مستقبل دپاره دې ګټه کوله. او نن هم حسب معمول په دغې ورځې هم دا وقوعې په ورځې هم حسب معمول پرون چې دا د پلار کور نه راوتلې ده او 2019 نه دا پلار کور کې وه او دا روانه وه. نو دا بې غیرته دا صفاق قاتل ورته راله چې ځان ته غیرتي پښتون او پلار وای او دا راله او د هغه بچي تر مخ هغه په سر سې هیډ شاټ یې وکړی، هغه 30 بور تماچې سره او دومره غټ جرم یې وکړی. هغې نه بعد دا پکچر هم په میډیا وایرل شوی او الحمدلله ودین نو ټایم ودین هاف این آور زه به تاسو ته وایم چې په نیمې غنټې سې اندر خدای کول چې پولیس دته موقع ته هم ورسېدی، هغوی لاش سنبال کړی او بله پارټۍ چې کومه وه اریسټ پارټي او سرچ پارټي ورپسې لاړه او دې اریسټډ سکسسفولي د مین کلپریټ اکیوزډ اختر علي along with weapon of offense 30 بور پسټل چې کوم هغه سره. او زه به درته زیاته کړم چې په پولیس چې کوم دی افټر انسیډنټ یو انسیډنټ وسي، کرایم وسي، هغې نه بعد د ملزم اریسټ وي، بیا د ویپن ریکوري وي او بیا هغې نه بعد پولیس تر مخ یو سټیټمنټ وي او چې کوم لاجیکل اینډ وي هغه وي کنفیشن بیفور میجسټریټ. چې کله تاسو جج تر مخ وکړئ چې ولې پولیس تر مخ که دی کنفیشن وکړي دیٹ از ناٹ ایڈمیسیبل ان کورټ. نو نن الحمدلله هغه کیس د هغه یتیم چې کومه اسمان ته رسېدلې وه او خدای موږ ته یو طاقت راکړی، موږ کمزوره خلک یو، خدای طاقت راکړی، ملزم ګرفتاره، علیه قتل برآمد
او بیفور پولیس هم د اعتراف وکړه. بیا نن غټه کامیابی ملاو شوه چې بیفور میجسټریټ د خپل مجسټریټي بیان هغه اعتراف جرم وکړه. پولیس تفتیش ما یو سپیشل ټیم ورته جوړ کړی، یو لیګل وینګ مو مکمل ورته دغه کړی، په دې باندې متعینات کړی چې دا سکسسفولي کنفیشن سټیټمنټ د ریکارډ سي او الحمدلله بیفور جج افټر آل کوډل فارمیلیټیز اعتراف جرم وکړی شي. سر د دې چې کومه د پوروداني قتل کړه د دې مین موټیو سو چې د لکه داسې په ډک بازار کې د بې دردۍ سره قتل وکړو. یو خو ستاسو په دې کې سواد پولیسو ستاسو خاص کر یو ډېره لویه کامیابي چې څنګه تاسو ویله چې د مجسټریټ هم خپل کنفیشن وکړو، یقینا چې د په دې کې ضرور سزا ملاویږي. انشاءالله تفتیش سے هیڅ کمی نشته، امور به په هر صورت باندې جسټس انشور کوو او په اخره پورې به دا کیس موږ خپله لړاو کوو. دا د موږ کیس دی، د هغه یتیم کیس به پولیس ډپارټمنټ لړاو کوي تر اخره. آی اشور یو انشاءالله. دویمه خبره چې کومه تاسو وکړه، واده یو اګریمنټ دی، میریج از اګریمنټ. قانون شریعت پښتو تاسو ته د رای اختیار درکوي چې کله د تاسو اولاد بالغ سي نو هغوی ته د رای اختیار دی، هغوی ته وکیل هم ورځي، هغه هم تپوس ځینې کوي، والدین هم تپوس ځینې کوي. موږ المیه دا ده چې فاصلې دي په پیرنټ سي، په بچو سي فیصلې دي، افلنډي ماحول نسته. ټول عمر به د زما بچی یو کس سره تیری او زه د هغې رای په هغې طریقې نه اخلم. په پښتو سي خو هغه ناسته وي، هغه خو سر راته وخوځوي، د پلار مور خبره خو هغه نه اچوي. خو یو داسې ماحول پکار دی، اویرنس پکار ده، تاسو په توسط سره الډرس ته پکار دي، د موږ علما کرام ته پکار دي، د جمعې په خطبې سي پکار دي چې هغه دا نصیحت ورته وکړي او د موږ چې کوم د په ورانه لار روان یو سیده لار ته رسو. علما کردار پکې ډېر اهم دی. بیا داسې په سکولانو سي د ټیچرانو، بیا د موږ نوټیبلز الډرس چې څومره دي د سوسایټي چې څومره لرنر خلک دي، هغه چې کوم دي جنرال کمیونټي چې راپاسي او ورته ووایي چې دا چې یو اګریمنټ دی میریج چې دا سبا مس انډرسټینډینګ کریټ کیږي او بیا د دوی لایف خراب پیږي، بیا د دوی علیحدګي کیږي، بیا دوی څوک د خله کیس کوي، څوک طلاق ورکوي او بیا اخر پر روډ باندې او په بازار سي د 15 کالو ماشوم په مخه باندې د مور قتل کیږي. نو د دې تدارک دپاره ټولو ته کردار ادا کول پکار دي. سر لاست کوېشن، په دغه اف آی آر کې مدعیان څوک دي او لواحقین خو به لازمن ده چې ډېر زیات خفو، خو چې تاسو ته دغه د کاروایي کو د لواحقینو څه تاثرات وکړه د کتونکو سره شیر کې اکثر خلک بیا د پولیس نه ګیله کوي چې لواحقینو ته انصاف نه ملوي. د لواحقینو څه ما تاثرات درته وایي چې دا کیس خو موږ بالکل په خپل زړه اخیستی دی چې ولې موږ خپل اولاد لرو چې دا د 15 کالو ماشوم ناست دی، مور اخیستی دی او مور دی د پرورش لپاره مزدوري ته روانه ده او بیا هغه دومره بې دردي سره قتل شي. المیه دا ده چې قاتل پلار دی او یتیم خپل بچی دی، خپل بچی یتیم کړی. نو دا کیس پولیس لړاو کوي لګیا ده، لواحقینو سره موږ پوره ان کانټیکټ یو چې کومه د نایلې فیملی ده هغه پوره موږ په اعتماد سي الحمدلله اخیستی ده او هغوی ته به یو شی پولیس به جسټس انشور کوي او د کیس یو شی به ورته شي. او کیس الحمدلله نن چې تاسو وګورئ موږ په تفتیش په حساب سه ایز ا انویسټیګیشن افیسر که زه تاسو سره خبره وکړم نو نن هغه لاجیکل اینډ ته ورسېده. اوس به موږ په دې سه نور ایویډنس چې چېرته د موقع ورشه هغه موږ کنکلوډ کوو او چالان مکمل به وي، بیا به انشاءالله کورټ په دې باندې فیصله کوي او دې ته به سخته نه سخته سزا ملاوي شي. جی دا جناب ډي پی او سواد شفیع الله ګنډاپور صاحب د دې څخه خبرې وکړي، خو دشته ماته نورې خبرې پرې نه غوښتي چې زه په اینډ اپ کې څه د اویرنس د کرایم ریپورټینګ او د کرایم جرنالیزم مقصد هم دا دی چې څه اویرنس ته معاشرې ته ورسو. خو چې سر کمې خبرې وکړي د یادولې وړ دي، یو غټ یو لوی پیغام مولیانو ته پکار دي. زما په ذهن کې یو خبره ده جی سر زویم چې که زوی څه وکړو په کور کې خو مونږ اګنور کو چې زوی دی وایي کو، خو که زما لور څه وکړو زما ټول غیرت پښتو لور دپاره ده. سر تاسو ګورئ که زه تاسو ایز ا پروفیشنل پولیس آفیسر خبره وکړم نواز خان، په پاکستان پینل کوڈ سے یہ لفظ استعمالی شخص جو کوئی شخص بھی جرم کا مرتکب ہو، شخص پر ڈیفینیشن سے چکل تاسو لار سی پاک سے مرد اور عورت دواړه شامل دي. لکه قانون هم وای چې د مرد او عورت حقوق برابر دي، بیا به طور مسلمان تاسو وګورئ هغه د دوی بالکل حقوق برابر دي. بیا پرایم منسٹر آف پاکستان هم فیمیل جوړېدی شي. موږ د المیه دا ده چې موږ پښتانه ډېر ټیلنټډ، ډېر قابله، ډېر غیرتیان خلک دي، خو بیا داسې پښتو کوي چې هغه لور او خور ته په جایداد سه حصہ نه ورکوي. د لور او خور چې کله د واده خبر راشي هغوی سره اکثر کنسلټیشن هغه د مور په لیول هغه هم نه ورسره کېږي او د والد چې کمی هغې خو یو داسې د عزت او د رسپیکټ په شي هغه دغه چې هغه یوه فاصله وي چې هغې نه بعد بیا داسې دغه کېږي وقوع مخکې راځي چې هغه نه دي پکار. نو پکار دا دی
چې کوم زه خپل خور ته حصہ ورکوم، کوم ریسپیکټ زه خپل خور ته ورکوم، چې کوم ضرور ته ورکوم، هغه د یو برابر دی. دا دواړه یو برابر دي او اویرنس ضرورت دی. ان شاء الله تاسو اوس ګورئ د موږ ټیلنټډ فیمیلز چې کوم دي هغه په هر فیلډ سره مخکې را روانې دي. ایون په سپیشل سکولانو سره موږ وزټ کوو، د موږ سپیشل چایلډ چې کوم دي هغه هم چې کوم دي هغه بیبي ګرلز تاسو وګورئ وړې ډېر چینجز براغلي چې تاسو کله سواد کې داسې تاسو کله نه چارج غوښتي انټرس کیس خو غوسم ټرس کیږي تاسو داسې اویرنس پروګرامونه کوي نو بلا چینج خو براغلي. زه تاسو ته خبره وکم چې بغیر د کمیونټي موږ هیڅ نه کوله. د کمیونټي ټرست موږ غواړو او کمیونټي په موږ ټرست کړی دی. الحمدلله د سواد ډېر غیرتمند ډېر عزتناک خلک دي. نواز خان زه به تاسو وایم او بالکل دا داسې دي چې دا کرایم نه خوښوي او که چېرته مایګریټډ خلک یا چېرته نور داسې په شي ایکه دوکه هغه کرایم هم سي نو چې کومه جنون کمیونټي ده دي آر ویری ریسپیکټیبل ویری آنریبل، تاسو ته ډېر ریسپیکټ درکوي. او دا خو زه تاسو ته وایم چې موږ یو ناره لګولې ده په هغې سې اوس موږ یوت هم انګیج کړی دی چې موږ فیوچر دی هغه موږ کوشش کوو هغوی سره موږ سبا یو غټ اویرنس پروګرام هم دی. ټریډرز کمیونټي هوټلز وال چې څومره دي د موږ نور چې څومره نوټیبلز دي لایر کمیونټي دا د موږ نور ډي آر سیز هم موږ پټ اسټابلیش کړي دي په هغې سې ایلډرز دي. موږ کوشش دا دی چې بالکل کرایم فری سواد دی. تاسو سکینډینیون کنټریز ته ګورئ هغه اوس کرایم فری جوړېږي لګیا دي نو د سواد بیوټي تاسو کمپیر کړئ له سکینډینیون کنټری سره، تاسو سویټزرلینډ سره دته چې کوم خدای بیوټي ورکړې ده نو ولې نه چې په دې سې ټول خپل خپل کردار ادا کو. تاسو زه کمیونټي هر قسم سټیک هولډر چې څومره دي چا کردار ادا کو یو ډرګ فری او کرایم فری سواد الحمدلله یو دنیا ته پیش کو. د سواد خلک تاسو سره د جرایم روکتامو کې تاسو سره مرستيال جوړیږي، تاسو سره مرسته کوي. زه درته وایم چې کومه جنون کمیونټي دا هغوی ته پته ده چې ګورنمنت افیشل وی آر پبلک سروینټ. موږ خو په یو کاغذ باندې وید ایمیجیټ افیکټ ټرانسفریبل پوسټ دي. دلته به راسو اوس به نوټیفیکیشن راسي موږ به لاړ شو چېرته بل سټیشن ته بل اساینمنټ به راته میلاو سي او چې دلته موږ ناست یو او دا چې کوم اوریجنل سټیک هولډر دي تاسو وګورئ چې کوم ډرګ سیلر دی هغه کمیونټي نه دی، که کریمینل دی هغه هم د چا رشته دار دی، که پروکلیمډ اوفینډر دی هغه هم د چا رشته دار دی، که چېرته په بل چی شي ککړ دی نو هغه د چا بچی خو دی دغزي دی. او د کمیونټي چې څو پورې جنون کمیونټي تاسو سره تعاون نه کوي بیا خو تاسو اپریشن کلین اپ نه شئ کولی. نو الحمدلله دوی له موږ سره ولاړ دي په موږ باندې ټرسټ کوي. موږ د دوی نوم صیغه راز ساتو. زه به تاسو سره فګر شیر کوم چې په نومبر 2022 چې زه راغلی یم جي ټیل ډیټ 2022 تاسو د ډول مرډر چې څومره ډبل مرډر سوي دي او د 2023 چې موږ څومره ډبل مرډر سوي دي 2022 چې موږ 12 ډبل مرډر سوي دي چې په کوم څه 2 مړي په یو کیس سوي دي. I'm talking about dual murder 2 مړي یو نه او په 2000 د کرنٹ ایئر چې د موږ شلور سوي دي نو دا 16 کیسز چې کوم ډبل مرډر وال دي چې کوم ما ډیټا تاسو د خپل پیریډ درکړه په دې چې د موږ 100% اریسټ او 100% ریکوري ده. نو موږ کار خدا دی چې پاسبان بیج مو لګولی دی مقتول سره مظلوم سره به موږ ولاړ یو موږ به جسټس انشور کوو او په سټیټ باندې به دا ټرسټ بیلډ کوو. زنده‌باد سر ډیره زیاته مننه جی. جناب دا و د سواتو پولیس سپاه سالار جناب شفیع الله ګنډاپور صاحب چې ډېرې ګټورې خبرې وکړي نو بس دې ځای کې به دغه د خپرونه پای ته ورسوو. سر ډیره زیاته مننه. انشاءالله اوس مننه. دا هغه ملزم دی کوم چې پرون یو ډیر بوګنونکی یو دردونکی یو انځور شایع شوی و چې یو بچی خپلې د مور مړ وجود ته ناستو او جړلې. دا هغه د ماشوم د هغه فرښتې ماشوم د هغه پلار دی چې د خپل کور وداني قتل کړه. نامه دې څه ده؟ اختر علي. د پلار نوم دې څه دی؟ عمر علي. د کوم ځای اوسېدونکی؟ د سوات نیمګړی. واده دې څومره ټایم وشو؟ د واده 2014 کې. 2014 دا واده دې په خوښه کړی و که نه؟ نه دا مور پلار کړی. دا ښځه تا نه خفه وه او خفګان په منځ کې راغلی و. څومره ټایم نه؟ 2019 نه. 2019 کار روزګار څه کې؟ کار یې صفایي کار کوو. دا دې ولې قتل کړه؟ بس زه 2019 نه چې دغه راغلی بیا به مونږ کیس هم جمع کړی هغې کې سرو غره نه له دغه رانه بس بله لار را سره نه وه قتل کړه. څنګه بله لار نه وه؟ جرګې وپېږولې منډې تړې وپسې والې جرګې نه منلې دغه وپسې کړي وو عدالت او کیس چلېدو بس کار وشو. په ډک بازار کې کار وشو؟ نو چې اوس داسې وخت دغه راشي نو د هغې انسان دغه کار ونه کړي چې راشي پرې څه کارونه کوي؟ مازغه د انسان یې دغه وي دغې پښتو دې وګټه؟ پښتو مې نه ده ګټلې خو بس ژوند یې وبېله زندګي وبېله. اسلام جنډر ورته ولګېده؟ هېڅ هم ونه لګېده. څه دې جوړه کړه؟ هېڅ هم بس خفګان او دغه ذلیله نه شوې؟ جی
دلته نه به اوس چېرته ځي؟ جیل ته به ځو. نو څه پېمانتیا څه خفئ؟ خامخا خفه یو چې هغه د قبر ته لاړه او ماشومان داسې پاتې شو، د جیل ته لاړه. څو بچي دي؟ دوه دواړه هلکان که یو هلک یوه جنۍ. د دې به اوس پرورش څوک کوي؟ ته جیل ته شوې، مور مړه شوه. بس الله به یې ثواب کوي نو. الله به یې ثواب کوي نو. الله به یې ثواب کوي. الله تعالی هم مازغه درکړي که نه؟ بس دغه خو الله پاک چا چې بدنصیبي راشي هغه دې صحیح نو. نو واده دې څومره ټایم شوی و؟ مطلب څو کاله شوي و؟ 2014 نه په دې خو حساب وکړو. 9 کاله شوي. جی خلکو له څه ویل غواړي چې دغه شان د مسلې د لکه چې تا ډز وکړو دا یې حل دی که نه؟ حل یې نه دی، خو دې له هم په کار دی چې لکه خپلې مسلې کښېني په خپله په جرګه په مشوره په دې حل کړي، نو نه به هغه طرف ته داسې نسخان راځي، نه به ماشومانو ته تکلیف رسي، نه به داسې نور څه مسلې راځي. نو دا لکه دواړه طرف ته چې مسلې په کور کې داسې مسلې راځي، نو دواړه طرف ته دې مشران کښېني او دا خبرې څو ډزه دي نشته؟ یو ډز. چېرته وتښتېد چې ډز ته؟ بس نه هم تښتېدلی، بس پولیسو جو صاحب راپسې راغی، د ګرفتار کړم راوست. پسټل دې کوم یوز کړی و؟ 30. واده یې 9 کاله کېږي، د ده 2 بچي دي، یو زوی یو لور. هغه یو زوی لور خو پاتې شو، هغه مور د ده چې کومه کور ودانې وه هغه قتل شوه، دا به مو ځي جیل ته. د هغه بچو پرورش هم د ده له کبله پاتې شو. د عزتمندو د خپرونې غرض مقصد دا دی، کوشش نه دی چېرې د ده ملزم چې کم دی مونږ تذلیل وکړو. د تذلیل حق هیڅ چاته هم حق نشته چې د دغه ملزمانو تذلیل وکړي. مونږ به نفرت کوو، د جرم نه به نفرت کوو. هغه خویندو ته هغه میندو ته هم ریکویسټ کوو د دې خپرونې په تواسط سره چې تاسو د خپلو لوریانو دغه د خبرې دغه د مسلې په خپل حل کې که خپل یې نه حل کوي، بیا دغه شان کسان راپاسي او بیا په ډک بازار کې د لولي او بیا به ورته دغه شان بچي جاړي، بیا به د خلکو زړونه هم دردېږي او ټول عالم به پرې بیا خفه کېږي. ډېره زیاته مننه.